اوس زمونږ د اودس د ماتېدو چې اودس په کومو څیزونو باندې ماتېږي نو د هغې باره کې دا نننی کلیپ دی، خو دا مسلې تقریبا ډېرې زیاتې دي او زمونږ کلیپ هم مختصر وي، لږ ټیم دپاره وي او دې کې چې کوم دی بعض لږ تفصیل سره دی انشاءالله کېدای شي 2-3 کلیپو کې راټول شي، خو عزتمندو اهمې مسلې دي د غوږ کېښودل پکار دي. په کومو څیزونو چې اودس ماتېږي نو دی باندې ځان خبرول پکار دي، ځکه بعضې څیزونه داسې چې د هغې نه موږ ناخبره یو، بیا د هغې باندې زموږ اودس مات شوی وي خو موږ ته د هغې علم نه وي، نو زموږ هغه بنیاد چې کوم دی ما تاسو ته ویلو چې دا خو ټول په پاکۍ باندې دی، که کوم مونځ اودس دې کړی نو هغه به بیا ټول ځایه لاړ شي، نو د دې نه احتیاط لاول چې کوم دی دا په پاکۍ کې پکار دی. نو زموږ د اودس سلسله روانه وه، تقریبا فرایض، واجبات، سنن دا ټول وشو د اودس. اوس چې کوم دی مسواک فضایل هم پکې بیان شو چې دا او د هغې نه پس چې کوم دی اوس د اودس د ماتېدو چې په کومو څیزونو باندې اودس ماتېږي نو دا ډېر زیات دي. ما تاسو ته وویل چې انشاءالله زموږ کلیپ مختصري سامعین چې کوم دی نن سبا په یوټیوب چینل او فیسبوک باندې چې کوم دی هم خلکو سره ټیم نه یې اورېدو لپاره ناسته کې چې کوم تاسو کېنئ نو هغې کې هم تاسو کسان بیا چې کوم دی لږ سیوا شي بیا پرچا خبرې بور کېږي، موږ د دغې وجې نه مختصر کلیپ کوو. نو د ټولو نه اول چې کوم دی په سبیلینو باندې چې کومه څه خارجېږي نو دا د اودس ماتوي. اوس په سبیلینو باندې چې کوم دی عادتاً کوم څیزونه خارجېږي، عادتاً یعنې د انسان د واړه بولو په ځای او د غټو بولو په ځای چې کومه څیزونه عادتاً خارجېږي نو دا د اودس د ماتېدو څیزونه دا اودس ماتوي، د هغې دا لارې چې کوم دی دا د اودس ماتي دپاره دي چې هر څه په دې باندې عادتاً. اوس عادتاً کوم څیزونه دي لکه مثال په طور باندې ډک اودس ماتې، تش اودس ماتې، یا چې کوم دی مني شوه، مزي شوه، ودي، حیض، نفاس، داسې نه که نه دا عادتاً چې کوم دی د بدن نه په دغه لارو باندې وځي، د انسان د دې سره چې کوم دی وابستګي وي او د دې سره چې کوم دی پریکټیکل مشاهده وي او لکه انتظار هم ورته انسان ته پته وي چې یاره مطلب د اودس ماتي دا ټیم دی نو زه دې ټیم اودس ماتوم، او خو د حیض د نفاس د هغې معلومات وي، د منیم ټیم معلومي، د ودیم ټیم معلومي، دا عادتاً وځي. لکه مثال په طور باندې شهوت باندې چې کوم دی بغیر د شهوت چې کوم دی د انسان نه په دغه لار باندې مني، ودي دا لاړې شي نو که بغیر د شهوت چېرته وه نو دا بیا غسل نه واجبېږي، بیا به اودس وي. لکه مثل مطلب سړی وزن اوچت کړي یا چې کوم دی څه درز وخوري د هغې سره غیر عادتاً داسې لاړه شي نو هغه بیا چې کوم دی اودس ته نقصان وکړي او غسل په هغې نه واجبېږي. یا مزي چې کوم دی په دغه لار باندې انسان لهو لعاب کوي یا داسې غیر اختیاري فکرونه سوچونه راشي دماغو ته د هغې په سلسله باندې چې کوم دی د انسان نه کومه مزي وځي نو دا هم عادتاً ده، دا هم اودس ماتي. یا مثال په طور باندې د زنانه چې کوم دی د مخ کې طرف باندې قطره د وینې چې کوم دی هغه راشي او بهر شملې ته راورسېږي یا مزي راشي یا داسې چې کوم دی نور نو دا هم چې کوم دی اودس ته نقصان ورکوي. دا هغه اصلي چمړې نه د سوراخ نه چې کوم چمړې ته راورسېږي بهر راشي د سوراخ نه خروج وکړي نو دا اودس ماتوي. مثال په طور باندې لکه بعضې څیزونه داسې دي چې هغه تاسو ته ما وویل دا عادت دی نو دا چې په دغه لارو باندې راوځي نو د دې خپل حدود معین دي. اوس لکه مطلب کوم شیز چې د دغه ځایونو نه راووتلو لکه اون اینم چې کوم دی زوم چې دا دم اودس ماتوي، یا زخم دی او هغه هم چې کوم دی اودس ماتوي، خو چې کوم حصه په غسل او په اودس کې ته په وینځلو کې لمدې او په تا فرض دي
نو که دغه حصې سره د بدن د دننه طرف نه هر څه ګند راووتلو نو هغه به ستا اودس ماتېږي چې دا د دغې سره ټچ شي بهر حصه ستا هغه ټچ کړي لکه بعضې ټایم کې وینه راوځي خو په زخم په ځای ولاړی بهر چمړې ته راونه وځي یا چې کوم دی د خپل زخم نه ځای نه اخوا حرکت ونه کړي نو چې حرکت ونه کړي نو دا په خپل ځای پاتې شول نو بیا اودس ته نقصان نه ورکوي یا پیپ راوځي یا زخم چې کوم دی دغه شان د هغې نه راوځي یا مثال په طور باندې غوږ دی او غوږ کې چې کوم دی تا دننه څه نو یا زور راله یا بل څه راله نو دا خو اودس ماتوي خو الله چې د غوږ کومه حصه په تا باندې لمدول په غسلو کې واجب دي چې هغه حصې ته راورسېدله نو بیا به چې کوم دی تا اودس ته ماتوي که هغه حصې ته نه ورسېدلی چې کومه تا باندې غسل اودس کې لمدول واجب دي فرض دي نو بیا اودس ته نقصان نه ورکوي یا مثال په طور باندې دننه سر کې چې کوم دی ستا وینه وه خو هغه وینه چې کوم دی ستا پوزې ته راونه رسېده بهر ایسي د کومه چې ته په غسلو کې لمدې یا په اودس کې لمدې هغې ته راونه رسېده دننه د دننه پاتې شوه نو چې دننه پاتې شي نو بیا هغه اودس ته نقصان نه ورکوي نو خبره دا روانه وه چې کوم شیزونه عادتن دي نو عادتن کې دغه راځي یا مثال په طور باندې چې کوم دی د یو انسان چې کوم دی اکثر کولمګۍ راوځي کولمګۍ ورته پښتو کې وایي دا انسان اکثر بهر راوځي په ډکو امتیازو ځای باندې نو دا هم د ځان سره خامخا څه ګند بلا راوباسي نو چې هغه راوباسي د هغې سره د هغې ته نقصان رسي اودس ته هغه اودس ماتوي یا دغه شان چې کوم دی په خپله اکثر راوځي بعضې وخت کې مني چې کوم دی دا په شهوت نه بغیر راوځي نو هغه هم چې کوم دی اودس ته نقصان ورکوي یا صدمه انسان ته ورسېږي دغه شان چې کوم دی د زنانه لپاره حیض او د نفاس اینه چې کوم دی هغه چې کله بهر راوځي نو هغې سره خو غسل هم لازمیږي خو اصل خبره دا ده چې لکه دا شیزونه عادتن دی اوس غیر عادتن چې کوم دی هغه نور شیزونه دي چې کوم غیر عادتن اکثر چې کوم دی راوځي نو هغه بیا لکه مثال چینجه انسان د اقدام راوځي یا چې کوم دی مثال په طور باندې یو ډاکټره چې کوم دی زنانه چې کوي د وړو مړو مسلې هغې شرمګاه کولاو کړي هغې کې مثال په طور باندې هغه لاس ګوتې څه لکه داسې هغه وکړي بهتر وباسي اودس ته نقصان ورکوي نو اصل خبره دا ده چې ډېر مسایل داسې دي او دا ډېر ګڼ هم دي دا به انشاءالله په تفصیل سره دا خو تاسو ته ماسې هغه اجمالي خاکه ذهن کې کېښوده چې مسایل داسې شته دي نو دا به چې کوم دی بیا انشاءالله دغه کوو کوم خلاف عادت شیزونه دي هغه کله یي کله نه امکان یې کله یي کله نه لکه مثال په طور باندې د استحاضې دا اینه شوه د دې نه وخت معین نه معلوم بس څه ټیم راله یا چې کوم دی چینجې شو انسان کې دننه وي او एकदम راوځي سړی راوباسي راکشي کړي یا چې کوم دی داسې نور بیمارونه نو عجیبه عجیبه ناشنا بیماریانې دننه هغه एकदम اچانک راشي نو خامخا که هغې کې بیا ته د بهر نه دننه څه داخل کې او واپس یې راوباسي په ځان سره هغه څه ګندې راوباسي نو هغه هم اودس ماتوي که نه خامخا ډېر شیزونه داسې لکه مثال په طور باندې د شا طرف نه چې کوم دی انسان په شرمګاه کې چې کوم دی یا تیل واچوي یا بل څه واچوي یا څه مرهم واچوي د زخم د وجې نه په ګوته یو بس وجه باندې وردننه کړي نو د هغې سره بیا واپسي چې کوم دی هغه خامخا سره واپسي وکړي یا څه ګن ورسره راشي نو د هغې د وجې نه هغې ته چې کوم دی بیا نقصان ورسېږي نو هغه اودس ته بیا نقصان ورکوي چې څه ګن بلا ورسره راشي اودس ته نقصان ورکوي دغه شان ډېر چې کوم دی بواسیر والا مریض یې هغه ته هم چې کوم دی دغه ورکېږي خو تاسو ته ما اصل کې چې کوم دی د اودس د ماتېدو هغه خاکي او اصلي لارې سبیلین دروغ چې دا سبیلین چې په دې باندې عادتن که کوم شی وځي او که غیر عادتن وي نو دغه دوه لارې خو معلومې دي دا به خامخا چې کوم دی په دغې باندې چې هر څه ورته اودس به ماتېږي هوا شوه بدون بول شو تش شو ډک شو داسې چې کوم دی نور وینه خوب دا شیزونه او چې د بدن د بلې حصې